بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات، نن 25 فروری 2024 دا او نن د شب برات شپه به وي. د غروب الشمس نه واخله دغه شب برات دغه شپه دا به شروع کیږي. د شب برات د شپې په حواله سره زمونږ خصوصا په پښتنو کې ډېرې زیاتې خبرې کیږي. څوک شب برات ته فضیلت ورکوي، څوک نه ورکوي، مختلف قسمه دې حوالې سره خبرې کیږي. او بیا دوه ډلې داسې دي په ملک پاکستان کې او پوره دنیا کې، اگر که بعضې خلک خو یو ټانګه خلک وي لکه پنجپیري حضرات، او بعضې دلته هندوستان کې او پاکستان کې هم دي لکه بریلوي حضرات. نو د شب برات په حوالې سره کم پنجپیري خلک چې دي هغوی د ټول احادیثو نه انکار کوي او د محبوب علیه السلام په احادیثو باندې رد کوي او شب برات دغه شپه یو عام شپې سره یو شان ګڼي او دې ته هیڅ فضیلت هغوی نه ورکوي. بل طرف که بریلي حضرات مونږ وګورو، بعضې ټول نه، بریلي حضراتو کې عمل په بنیاد باندې بعضې ډېر ښه دي چې هغې په دې کې بدعات نه کوي، لکه پښتنو کې چې کوم سم بریلیان وي. او بعضې بریلیان داسې دي چې هغه د شب برات په دغه شپه باندې هغوی د بدعات او د رسومات او د خرافاتو نه ډک مجلسونه کوي. دا بالکل ناجایز ده. مسجد ته راغونډېدل او بیا مخصوص کیفیت سره یو ختم لازم ګڼل او بیا په منځونو کې مخصوص صورتونه ویل لازم ګڼل او اجتماعي توګه باندې عبادات لازم ګڼل، دا بالکل ناجایز، حرام او بدعت ده. او بل طرف ته پنجپیریان چې د شب برات د فضیلت نه انکار کوي، نو دا ډیر بې برکته خلک دي. دیو په برکت باندې هم نه پوهیږي. دیو د الله رب العالمین طرف نه د انسانانو باندې په نیکانو باندې په یو مکان باندې په یو شپه باندې چې کوم انوارات نازلیږي، کم تجلیات د رب العالمین نورانیات انسانانو باندې الله رب العالمین خپل خصوصي فضل او کرم او رحمت نازلوي، دا پنجپیریان د خپل د ګنده عقیده په وجه باندې هغه محسوسولی نشي. چې کله هغه نشي محسوسولی نو دوی بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار وکړي او بیا ګمراهان جوړ شي. بهرحال خلاصه د خبرو دا ده چې آیا شب برات فضیلت لري او که نه لري. د شب برات په حوالې سره تقریبا د 10 صحابه کرامو 10 صحابه کرامو د شب برات حوالې سره احادیث روایات موجود دي چې شب برات د فضیلت لري. خصوصا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه او خصوصا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایات هم په دې باندې موجود دي. یو روایت د رب العالمین پیغمبر محبوب علیه السلام نه دا هم ثابت دی چې محبوب علیه السلام فرمایي چې دغه شب برات دغه شپه باندې الله رب العالمین نزول کوي. دغه شپې آخره کې اولنی اسمان ته الله رب العالمین فرمایي چې په انسانانو کې داسې انسان شته چې هغه د مغفرت طلبګار وي، داسې یو انسان شته چې هغه توبه ویستونکی وي او د بخشش دعا وکړي، والله رب العالمین په دغه شپه باندې د انسانانو خصوصي مغفرت کوي او انسانان د جهنم نه آزادوي. او بل روایت د رسول الله مبارک نه دا هم ثابت دی، صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه زمانه کې یوه قبیله وه چې هغې سره به دغه شیلې او دغه بیزې دا به ډېرې زیاتې وي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بني کلب د قبیلې د بیزو عمره هغې سره چې کوم شیلې وو، هغې د ویښتانو نه زیات مقدار کې الله رب العالمین د انسانانو په دغه شپه کې مغفرت کوي او انسانان د جهنم نه آزادوي. نو دغه شپې ډېر زیات فضیلت دی. خو دا فضیلت داسې هم نه دی چې انسان دغه تلاوت کول، ذکر و اذکار کول یا منځونه کول دا فرض او واجب درجه دی له ورکړي او دا لازم وګڼي. نه، دا به لازم نه ګڼي، بس د استحباب په درجه باندې د انسان دغه نیک اعمال کوي، دا ډیر زیات مفید وي او د انسان دپاره ډیر زیات د خیرخواهي خیر سبب ګرځي. بل بعضې خلک د شب برات دغه شپه باندې او بیا سبا دغه قبرستان ته تلل، دې باره کې هم اکثر خلک د افراط او د تفرید شکار ګرځي. نو دې باره کې بعضې خلک د قبرستان ته مقبرې ته تلل دا لازم ګڼي. نو دا لازم نه ده، فرض او واجب نه ده، ضروري نه ده، بلکې یو انسان د په ژوند کې یو ځل لاړ شي
بس دغه ژوند کې یو ځل تلل د استحباب درجه لري او دغه انسان دپاره کافي وي. لکه څنګه چې مفتي تقي عثماني حفظه الله د خپل والد محترم مفتی شفیع رحمه الله نه خبره نقل کوي چې هغې پلار ویل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه په ټوله زندگی کې یو ځل قبرستان ته جنت البقیع ته تلل ثابت بس یو انسان په ژوند کې د یو ځل لاړ شي بس دا دې دپاره کافي ده. خلاصه د خبرې دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه چې په کم درجه کې په کم کیفیت کې یو خبره ثابت شوی وي په حق درجه کې او په حق کیفیت کې دی په هغه خبره باندې عمل وکړي شي دا د انسانانو دپاره بهتر وي. بهرحال ټولو مسلمانانو ته درخواست ده چې په دغه شپه باندې بغیر د فرض درجو ورکولو نه بغیر د واجب او د لازم درجه ورکولو نه علاوه بس د استحباب په درجه باندې یو انسان د ګناهونو نه ځان د نیک اعمالو اهتمام دی وکي ذکر او اذکارو اهتمام دی وکي او د منځونو اهتمام دی وکي او د ګناهونو د مجلس نه دی ځان وساتي د لو لعب او د فضول کارونو نه دی ځان وساتي او د خپل ځان دپاره د خپل اهل او عیال د بچو دپاره نو د خپل د مسلمانان رونو دپاره د دعاګانې وکي او خصوصا په خپلو دعاګانو کې زمونږ دپاره هم ډېر دعاګانې وکي چې الله رب العالمین مونږ نه هم د دین اسلام خدمت واخلي او الله رب العالمین د دین خدمت په خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العالمین د ټولو شرور او مصیبت او د آفاتو نه د زمونږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي او الله رب العالمین تر مرګه پورې مونږ ته په دین باندې استقامت نصیب کړي او الله رب العالمین مونږ ته توفیق راکړي چې څومره خلک د دین اسلام په مسائلو کې د افراط او د تفریط نه کار واخلي الله رب العالمین د هغه خلکو په مقابله کې مونږ ته میانه روی سره په اعتدال سره په درمیاني کیفیت سره الله رب العالمین د مونږ نه د خیر کار واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.